बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम तासु ګورئ زما چینل الیاس بایوکیمستري نن چې دی هغه مونږ به فزیکل ایجوکیشن ټیچر فی ټی چې دی کوم ته چې فی ټی ویلی شي پی ای ټي ټیک د هغې به مونږ امپورټنټ ایم سی کیوز چې دی د فاست پیپر هغه کوو او کم چې ستاسو ټیسټ را روان دی تھرو ایټا ټیک د ټیچینګ جابز دپاره کم چې د فزیکل ایجوکیشن ټیچر دی نو د هغې موسٹ امپورټنټ ایم سی کیوز چې دي د هغې به پارټ فرسټ کوو د دې نه مخکې چې دی مونږ پریپریشن سټارټ کړی دی او مخکې لیکچرو کې مونږ د ډي ایم پارټ فرسټ او د ډي ایم لیکچر پارټ 2 چې دی هغه اپلوډ کړي دي بیا د پیډاګوګي پارټ فرسټ چې دی 25 ایم سی کیوز هغه هم اپلوډ شوي دي په چینل باندې او د پیډاګوګي پارټ 2 چې دی 25 ایم سی کیو 50 ایم سی کیوز پای کې مونږ چې دی کړي دي هغه لیکچر هم اپلوډ شوی دی او بیا د هغې نه مخکې تاسو وګورئ نو جنرال ساینس چې دی پای کې کیمسټري او بایولوجي پورشنز د هغې امپورټنټ ایم سی کیوز هم اپلوډ شوي دي نو راځئ چې مونږ د خپل لیکچر چې دی سټارټ واخلو. The basic purpose of physical education is the dash nurturing of child physically and mentally. یعنی فزیکل ایجوکیشن چې دی د هغې بیسیک پرپس څه دی ټیک ته چې هغه ډیش د نرچرینګ آف د چایلډ فزیکلی اینڈ منټلی یعنی نرچرینګ مطلب څه دی پرورش ټیک نو د ماشوم پرورش چې دی هغه فزیکلی او منټلی د هغې څه راولي فزیکل ایجوکیشن چې دی نو فزیکل ایجوکیشن چې دی دا د هغې بیلنس راولي توازن راولي ټیک ته د نرچرینګ آف چایلډ فزیکلی اینڈ منټلی. فزیکل ایجوکیشن پریکټیکلی بیلډز ا چایلډ ډیش اوس فزیکل ایجوکیشن چې دی پریکټیکلی هغه د یو ماشوم څه چې دی هغه بلډ اپ کوي نو ستاسو آپشنز نمبر ا چې دی کریکټر بیهیویر نمبر 2 آپشنز چې دی باډي نمبر 3 آپشنز چې دی پاور نمبر 4 آپشنز چې دی نن اف دیز نو کریکټ انسر چې دی هغه دی آپشن نمبر فرست کریکټر اینڈ بیهیویر. An empty mind is a dash home وی خالی ذهن چې دی هغه د چا کور دی آپشن نمبر فرست مین آپشن نمبر 2 پرنس آپشن نمبر سی 3 ډیولز نو آپشن نمبر سی از کریکٹ ٹھیک ہے د دې مطلب څه دی شیطان کا نو خالی ذهن چې دی وی هغه د شیطان چې دی هغه کور دی ٹھیک ہے ډیولز ہوم. فزیکل ایجوکیشن پروموٹ ډیش اویرنیس امنگ د چلډرن فزیکل ایجوکیشن چې دی هغه څه پروموټ کوي ټیک ته پروموشن د څه راولي ډیش اویرنیس امنګ د چلډرن چې هغه را بیدار شي کوم ماشومان چې دي هغې کې نو تاسو که آپشنز وګورئ آپشن نمبر فرست چې دی هغه د پولیټیکل نو د پولیټیکل د فزیکل ایجوکیشن سره هیڅ تعلق چې دی هغه نشته دی. ریلیجیس نو ریلیجیس چې دی هغې سره هم نشته دی. اکنامیک هغې سره هم نشته دی نو دلته کې که تاسو وګورئ نو آپشن نمبر ډي چې کوم دی نان آف دیز دا کریکټ دی خو که فرض که تاسو ته صحیح آپشنز چې دی هغه درکړی وي پیپر کې نو بیا به تاسو وګورئ هغه دغه کوئ دلته کې خو اوس آپشن نمبر ډي ټیک دی خو د دې صحیح آپشن څه دی چې فزیکل ایجوکیشن څه پروموټ کوي فزیکل اینډ منټل د دې رایټ انسر به څه وي هغه به وي فزیکل اینډ منټل که تاسو دا آپشن په پیپر کې درکړی وي نو بیا به تاسو مهرباني کوئ بیا به تاسو دا آپشن چې دی هغه به ټیک کوئ دا آپشن به ټیک وي لیکن اوس دلته کې چې کوم آپشن ورکړلی هغې کې نن اف دیز نو دا خبره ټیک ده چې دې درې واړو کې نشته دی نو صحیح آپشن فزیکل اینډ منټل دی ټیک ہے. ډیش از د کی ټو هیومن فزیکل اینډ منټل هیلث اوس کوم یو شیز دی چې هغه کی ده د فزیکل او د منټل هیلث د انسان چې کوم فزیکل او منټل هیلث وي هغې دپاره ټیک ده کوم یو کی ده دې ځای کې جمپینګ نو جمپینګ چې دی هغه فزیکل او منټل کی نه ده ټیک ده سنګینګ هم نه دی ریډینګ هم نه دی نو کریکټ انسر از ریلیکسیشن ټیک ہے ریلیکسیشن از د کی ټو هیومن فزیکل اینڈ منټل هیلث دا ولې چې دی کی ده ځکه چې د ابیلیټي ټو ریلیکس اینڈ ډسټریس از important for maintaining health mental health د mental health لپاره څه شی دی د ability to relax چې یاره
دی ریلیکس شي اند ډي سټرس په ده باندې ستا سټرس چې دی هغه نه وي نو دا امپورټنټ دی ضروري دی د چا دپاره د منټل هیلث دپاره چې هغه مینټین شي. بل مونږ وایو ریلیکسیشن چې دی هغه څه کار کوي امپروو سلیپ کوالټي. ریلیکسیشن یو دا بل کار کوي چې دی امپروو سلیپ کوالټي. د خوب چې دی د هغې کم کوالټي چې راځي هغه څه کوي هغه امپروو کوي. تاسو خیال کړئ زیات خلک داسې وي چې هغه چې دی هغه غواړي چې ما خوب وکړی لیکن دی خوب نشي کولی. ټیک ده په باندې به یا څه سټرس وي او یا ریلیکس نه وي. نو چې دی ریلیکس نه وي مطلب د باندې سټرس راغی نو د بیا خوب چې دی نشي کولی. نو ریلیکسیشن څه کوي امپروو سلیپ کوالټي. بل د دې نه علاوه دی څه کوي دی هیلپ وید سټرس. ټیک ده د سټرس سره دی څه کوي دی هیلپ راولي دی انسان کې. او بل دی څه کوي فین. نو په فین کې چې مطلب تا باندې درد دی او ته ریلیکس نه یې ټیک ده درد په چا باندې نو څه دی دی هیلپ دی په درد کې او سټرس کې چې دی هغه هیلپ هم راولي او کم څه دی مینټینینګ منټل هیلث چې دی هغه د هغې مینټیننس چې دی هغه هم راولي هغه هم امپورټنټ دی. نو د دې څه دی ریلیکسیشن از د کریکټ انسر. مومنٹ از د سمبل آف ډیش. مومنٹ چې دی هغه سمبل دی د چا فایټینګ لایف لیزینس نان اف دیز. فایټینګ جګړه چې انسان جګړه کوي نو دا سمبل نه دی د مومنٹ. لیزینس تکاوټ چې کوم راځي یا نان اف دیز دا هم دی. نو کریکټ انسر از لایف. لکه مونږ خو لایف څه ته وایو که نه ژوند ده. اوس یو انسان دی د هغه هم لایف دی لکه اوس چې هغه معذور دی هغه نشي پاسېدی نشي ګرځېدی نو بل ته محتاج شي نو هغه خو مونږ وایو داسې نه وایو چې دی مړ دی. لیکن لایف خو نه دی که نه لایف خو هغه چې ته وګرځې تو ځان په خپله باندې خوراک وکړې ستا زړه چې کوم دی څه غواړي وګرځه مطلب جمپینګ وکړه ایکسرسایز وکړه واکینګ وکړه چېرته لاړ شه فیدل وګرځه. نو مطلب لایف دغه دی. نو مونږ ځکه دلته کریکټ انسر چې دی هغه څه دی هغه لایف دی. د ایم ان جمپینګ از ټو کراس ا ډیش. اوس مقصد څه دی د جمپینګ مقصد څه دی چې څه شی کراس شي obstacle mountain road none of these. نو کریکټ انسر از obstacle. مطلب څه دی رکاوټ چې کوم دی لکه څه رکاوټ دی. اوس جمپینګ دپاره که تاسو خیال کړئ ټیک ده یو ځای لکه خوله شی چې دی نه به تاسو ټوپ چې دی هغه وهئ نو یو رکاوټ چې دی هغه ورکړئ نو هغه کراس کول دي نو هغې ته وایي obstacle. نو کریکټ انسر از obstacle. د ورلډ جمناسټک از انوینټډ بای. اوس د ورلډ جمناسټک چې دی هغه چا چې دی انوینټ کړی دی ایشینز ګریک چاینیز نان اف دیز. نو کریکټ انسر از ګریکس. ګریکس چې دی هغه جمناسټک ورلډ چې دی هغه څه کړلی انوینټ کړی دی او دا راغلی دی د جمنازین نه. جمنازین ٹھیک ہے او د هغې مطلب څه دی ورزشګاه ٹھیک ہے یا مونږ مینس ټو ایکسرسایز یا ټو ټرین. انګلیش کې څه وایو د هغې مطلب څه دی ټو ایکسرسایز. ایکسرسایز جمنازین کې معنی ہے ټو ایکسرسایز او دا بیا چې دی فردر د دې نه بیا جمناسټک ورډ چې دی هغه جوړ شو. نو د کریکټ انسر از ګریکس. تاسو دا هم راتلی شي چې د ورډ جمناسټک از ډیرایوډ فرام ګریک ورډ ډیش نو بیا به ستاسو کریکټ انسر چې دی هغه به دا وي. جمناسټک از ا گیم از ا پارټ آف ډیش گیمز. جمناسټک که مونږ د گیم په لحاظ سره وګورو نو دا د کوم ګیمونو حصه چې ده هغه ده کامن ویلث اولمپک نیشنل نان آف دیز. نو کریکټ انسر از اولمپک. اٹ از ا پارٹ آف اولمپک گیم ٹھیک ہے. او کم یو گیم دی لکه آرټسټک جمناسټک چې دی آرټسټک د آرټسټک کوم جمناسټک چې دی اٹ از ا پارٹ آف اولمپک گیمز او دا انکلوډډ وی په څه کې اولمپک گیم کې ایوری سمر اولمپک چې کوم دی ایوری سمر اولمپک گیمز چې دی د هغې عیسوي سینس تاسو دا هم راتلی شي چې کم کال نه د کم ایئر نه نو سینس 1896 د دې نه چې دی په ایوری سمر کې دا انکلوډ کیږي ایز ا اولمپک گیمز ٹھیک ہے. ډیش کین ریموو ټیمپرری ټایرډنیس. کم
ټمپرري عارضي تقاوت چې کوم راغلی وي انسان ته، نو کوم یو شیز دی چې هغه څه کوي، ریموف کوي، د دې نه بیا دا وباسي، تقاوت چې دی هغه بیا وباسي. نو تاسو ته 4 آپشنز درکړلي: ایکسرسایز، مساج، رننګ او جمپینګ. نو کریکټ انسر از مساج. مساج چې دی هغه ټمپرري ټایرنس چې دی هغه ریموف کوي. مساج فاسټنز د فلو آف ډیش. اوس یو کس که مساج کوي نو هغه کې څه د شي فلو چې ده هغه څه کوي، تیزوي. بلډ، واټر، فود، نان آف دیز. نو کریکټ انسر از بلډ. بلډ چې دی خون د هغې فلو تیزوي. ولې؟ سټیمولیټ ان انکریز ان بلډ فلو. اټ سټیمولیټس، دا څه کوي؟ سټیمولیټس ان انکریز، stimulates an increase in blood flow. blood flow چې کوم ده ټیک هغه انکریز کوي. facilitate circulations. او بل څه کار کوي؟ facilitates circulation. circulation مطلب څه دی؟ خون کا گردش. خون کا گردش چې ورته موږ وایو، د وینې کم گردش چې کیږي all over the body. ټیک ہے، blood circulations. نو هغه څه کوي؟ facilitate کوي. Dash is the basic element of physical fitness. ٹھیک ہے، فزیکل فټنس چې دی د هغې دپاره بیسک الیمنټس چې دی هغه کوم یو دی؟ تاسو ته آپشنز درکړلي: پیشنس، انګر، ریلیکسیشنز او څه دی؟ آل آف دیز. نو یاد ساتئ موږ وایو چې کارډیو ریسپایریټري انډورنس چې کوم دی، کارډیو ریسپایریټري endurance. اوس کارډیو ریسپایریټري انډورنس څه دی؟ انډورنس مطلب څه دی؟ د انډورنس مطلب دا دی برداشت. ٹھیک ہے، برداشت. او کارډیو ورډس کا تاسو وګورئ نو کارډیو ورډ چې دی هغه یوز کیږي د هارټ دپاره. ټیک ہے، او ریسپایریټري که تاسو وګورئ نو اټس بلانګ ټو لنګس. ٹھیک ہے، نو د کارډیو ریسپایریټري انډورنس لکه مطلب څه دی؟ د هارټ او د لنګز برداشت دلته کې راغی. نو دلته کې برداشت مطلب دا نه دی، مطلب دا دی چې لکه ستا بلډ فلو ټیک وي، تا ته څوک څه دغه خبره وکړي نو هغه په تا ځان باندې بوج نه اچوي. اکثر خلک وایي یاره ما اړه چې دی هغه خفه دی، یا مطلب اړه باندې دا خبره بده ولګېده. نو دا شیزونه چې دا د ځانه ویستل دي. نو دلته کې که تاسو وګورئ انډورنس مینس، د انډورنس معنی اردو کې د برداشت. ٹھیک ہے، د انډورنس معنی څه ده؟ د انډورنس معنی برداشت ته اردو کې. نو که تاسو دلته کې وګورئ نو د برداشت سره کم یو ورډ چې دی هغه دې ځای کې هغه څه کوي؟ هغه سیم دی چې د هغې مینز هم برداشت وي. نو هغه دی پیشنس. پیشنس مینز صبر کرنا، تحمل کرنا، برداشت کرنا. ٹھیک ہے، نو صحیح انسر ګوره دا نه دی چې پیشنس دی، خو دا کم تاسو له چې کوم آپشنز درکړي دي موږ د دې ډیټیل راویستو کنه تاسو ته. کریکټ انسر څه دی؟ کارډیو ریسپایریټري انډورنس از د کی آف فزیکل فټنس. نو دلته کې که موږ اوس وګورو نو دلته کې کارډیو ریسپایریټري انډورنس آپشن نشته دی. نو هغې نه موږ هغه کم چې راویستو لاست کې نو هغه څه راغی؟ برداشت راغی. او هغه دلته کې چې کوم ورډ سره میچنګ خوري نو پیشنس دی. تاسو لکه دا کوم آپشن چې ما درکړي دي داسې درکړي نو بیا پیشنس تاسو ټیک دغه کوئ، مارک کوئ. او که داسې نه و او تاسو ته کارډیو ریسپایریټري انډورنس نو بیا به تاسو دا چې دی هغه ټیک مارک کوئ. ٹھیک ہے. ان ناک آؤٹ سسٹم د لوسنگ ټیم ټو بی ډیش فرام د ټورنامنٹ. ناک آؤٹ سسٹم چې کومي پای باندې که میچز کیږي، ٹھیک ہے، هغه که کرکټ میچز وي یا هاکیز وي، فوټبال وي، ټیک ہے، نو په ناک آؤٹ سسٹم کې کوم ټیم چې میچ وبیلي نو هغه به د ټورنمنټ نه څه کېږي؟ پروموټ کېږي به، ایکسپیلډ کېږي به، ریټین کېږي به، نن آف دیز. لکه تاسو که اوس وګورئ فرض کا سیمی فائنل میچ دی، سیمی فائنل کرکټ سیمی فائنل دی بټوین اسټریلیا، هسې مونږ یو مثال ورکو، اینډ انډیا. د اسټریلیا او انډیا چې دی هغه سیمی فائنل چې دی هغه میچ دی، او اسټریلیا چې دی هغه میچ وګټو، وین. اسټریلیا ون او انډیا لاس. ٹھیک ہے، نو څه وشو دلته کې؟ سیمی فائنل چا وګټ هغه چېرته لاړ، چا وګټ فائنل میچ ته لاړ چې چا وبیلا څه شو؟ ټورنمنټ نه بهر شو که نه. نو ناک آؤٹ سسٹم کې څه کېږي؟ ایکسپیلڈ آؤٹ فرام دا ٹورنامنٹ. ٹورنامنٹ سے نکل جاتا ہے یا باہر ہو جاتا ہے وہ ٹیم جو
मैच हार जाती है, ठीक है. A volleyball team is dash player. Now a volleyball team has 6 players, ठीक है. The ground of dash is a total length of 91.4 meter. تاسو له څلور اپشنز درکړي دي چې کوم یوه لوبه ده چې د هغې ګراوند که تاسو وګورئ کیلنې کا میدان چې کوم وي که نه کوم ځای کې چې لوبه کیږي د هغې لینت چې دی لمبایي چې ده هغه 91.4 میټر ده. هاکي، فوټبال، ولیبال، کرکټ. نو کریکټ انسر چې دی هغه دی هاکي. هاکي چې دی د هاکي کم ګراوند چې هغه 91.4 میټر لانګ وي. یاد ساتئ تاسو له دا کوېسچن داسې هم درکولی شي چې هاکي چې دی د هغې ویټ څومره دی د ګراوند. نو که فرض که د ویټ خبره راشي د چوړایۍ خبره راشي نو هغه بیا 55 میټر د هغې ویټ چې دی چوړایي چې دی هغه 55 میټر دی. free school children learn things by dash. اوس پری سکول چلډرن کم کې جی دغه چې ماشوم چې فریپ والا ماشوم چې نرسري والا ماشوم چې فلی ګروپ چې ورته وایي ټیک ہے. نو هغې شیزونه چې دی هغه د کوم ځای نه زده کوي؟ پریکټس نه، امیټیشن نه، ریپیټیشن نه، واچینګ نه. نو دی زده کوي د امیټیشن نه، ټیک ہے. امیټیشن مطلب څه تقلید چې ورته موږ په اردو کې وایو. نو تقلیدي عمل باندې چې دی څه کوي د شیزونه چې دی هغه زده کوي. او دا موږ څه ته وایو؟ د دې مطلب څه دی؟ د دې که موږ ډیفینیشن وکړو چې کافیز د ایکشن د دې ډیفینیشن موږ داسې کولی شو چې کافیز، ٹھیک ہے، کافیز ایکشن کاپی کول، ٹھیک ہے، یا ورډز کاپی کول، یا فیشیل ایکسپریشنز چې دی د یو انسان فیشیل ایکسپریشنز هغه کله چې دا شیزونه کافي کیږي نو هغې ته وایي امیټیشنز، ٹھیک ہے. نو کم پری سکول چلډرن چې هغه لرن تھنګ بای امیټیشن. د لانګیسټ مسل ان د هیومن باډي. اوس تاسو له 4 آپشنز درکړي دي. لانګیسټ مسلز چې دی هغه د هیومن باډي کوم یو دی؟ هغه دی سارټوریس مسلز، ټیک ہے. او که تاسو له دا راشي چې ویر اټ از فاوند دا کوم ځای کې وي؟ نو فرام هیپ ټو نی، فرام هیپ ټو نی. تاسو دا جنرال ساينس پورشن کې هم داسې راتلی شي لکه دا بلینک چې دی، ټیک ہے. بایولوجي پورشنز کې چې دی هم تاسو ته راوستلی شي. فرام هیپ ټو نی دا چې دی دا وي دا مسلز. او که د دې لینت مونږ وګورو هاو اټ از لانګ نو 60 سنټي میټر چې دی اټ از لانګ اباؤٹ 60 سنټي میټر، ټیک ہے. فار ا ګډ پلیئر ډیش از د کی. بس ګډ پلیئر چې دی اچھا دې کې یو خبره مونږ چې دی پاتې کړه دا خو موږ د لانګیسټ مسل خبره وکړه. شارټیسټ مسل تاسو ته راوستی شي چې ویر از د شارټیسټ مسل یا د نیم اف د شارټیسټ مسل. نو سټیفیډیس از د شارټیسټ مسل. سټیفیډیس از د شارټیسټ مسلز. ویر اټ از فاوند؟ اټ از فاوند ان د ایئر، میډل ایئر کې چې دی د هغې لوکیشن دی. او د هغې که لینت مونږ وګورو نو اباؤٹ 1 ملي میټر از د لینت آف سټیفیډیس مسل، ټیک ہے. For a good player dash is the key. Activeness, laziness, both A and B role. Activeness, laziness, both A and B دواړه نشي کېدلی، رول هم نشي کېدلی. نو کریکټ انسر چې دی هغه د اکټیونیس. اکټیونیس چې دی هغه کی دی د ګډ پلیئر دپاره. All reflex activities are controlled by dash. څومره ریفلیکس اکټیویټیز چې دی هغه کنټرول کوي څوک؟ اول خو لږ ووایو چې ریفلیکس اکټیویټیز وایي څه ته، ټیک ہے. نو they are an autonomic involuntary response to a specific stimuli. ریفلیکس اکټیویټیز یا ریفلیکس ایکشن څه ته وایي؟ چې یاره اټومیټک، ټیک ہے، او انوالنټري ریسپانس دی، ٹھیک ہے، انوالنټري ریسپانس دی ٹو a specific stimuli, to specific stimuli, ٹھیک ہے. automatic and involuntary response to a specific stimuli is called reflex activities. نو دلته کې تاسو له 4 آپشنز درکړلي: سپاینل کارډ، فونس، سریبیرم اینډ سریبیلم. نو د دې خو کریکټ انسرز چې دی هغه دی برین اینډ سپاینل کارډ، سپاینل کارډ پلس برین، ټیک ہے. که تاسو له دلته کې چې کوم آپشنز دي نو دې په لیاز سره سپاینل کارډ ټیک دی. خو که تاسو له سپاینل کارډ پلس برین درکړي نو بیا به دواړه چې کوم دی ټیک وي. ولې؟ اوس که دلته موږ فونز وګورو نو فونز از ا پارټ آف برین. Cerebellum is a part of brain. Cerebellum is also a part of brain. نو موږ خبره د چا کوو؟ د برین اینډ د سپاینل کارډ
که دلته تاسو لپاره که صرف برین آپشنز درکړی وي نو بیا به تاسو هغه څه کول بوت A and B سپاینل کارډ and برین به تاسو چې دی هغه کریکټ چې دی ابو اوس چې دی سپاینل کارډ چې دی په دې بلینکس کې هغه کریکټ دی. The technical terms muscle full is known as was technical terms چې د muscle full لپاره یوز کیږي نو هغه څه دی هغه دی muscle strain no the correct answer is strain. Option number C refers to what is strain? Strain matlab refers to an injury where a muscle is stretched. Muscle چې دی هغه stretch شي نو ته موږ څه وایو strain ورته وایو. ٹھیک ہے. Trypsin helps in the digestion of dash vitamins, fats, protein and carbohydrates. نو correct answers چې دی هغه دی proteins. Trypsin چې دی هغه د کوم شي digestion کوي د protein هغه څنګه کوي کوم protein چې دی protein first دی داسې وکړي چې دی smaller peptides ته convert کی. ٹھیک ہے. smaller peptides ته چې دی هغه convert کی او smaller peptides بیا سي امینو اسید چې کوم دی امینو اسید ته convert شي. ٹھیک ہے. ولی پروټین چې دی پروټین چې دی دا جوړ دی د پیپټاید چین نه. واټ از پیپټاید چین لږ دا هم ډسکس کو. دا یو امینو اسید دی پرس کا. ٹھیک ہے. دا بیا بل امینو اسید دی دا بیا بل امینو اسید دی دا بیا بل امینو اسید دی پرس کا دا موږ واغستل نو د دې امینو اسید دا امینو اسید نمبر 1 دا امینو اسید نمبر 2 دا نمبر 3 دا نمبر 4 دا 1 او 2 چې یو بل سره لینک کیږي او باند باندې هغې ته پیپټاید باند وایي. ٹھیک ہے. نو بیا دا بل دې ځای کې یو پیپټاید شو بیا بل پیپټاید شو نمبر 2 دې ځای کې بل پیپټاید داسې به ځي نو کله چې فولي پیپټاید چین راشي نو دا پرایمري سټرکچر اف پروټین چې دی هغه جوړوي نو دا سږي سمال پیپټاید ته کنورټ شي امینو اسید ته کنورټ شي بای د پروسس ا پروسس ته موږ وایو هایدرولیسیس. نو ټرایپسین کار سره هیلپ ان د ډایجیشن اف کریکټ انسر از پروټین. Additional body movement include additional body movement چې دی هغه څه وي واکینګ رننګ وي جمپینګ climbing وي throwing وي یا که all of these. تاسو وګورئ دا ټول چې دی د باډیز مومنټ کې راځي. که یو کس تھرو کوي نو لاس چې دی هغې مومنټ کیږي که نه. که یو سړی جمپینګ کوي نو د خپې مومنټ کیږي که کلایمبینګ کوي هم د خپې مومنټ کیږي که واکینګ رننګ نو هم مومنټ چې دی کیږي. نو کریکټ انسر چې دی هغه دی all of these. اچھا the weight of a basketball is اوس کوم باسکټبال چې دی د هغې ویټ څومره 650 ګرام 600 ګرام. آپشن نمبر سی 567 to 650 دا دې ځای کې لږ کریکشن دی. ٹھیک ہے. کریکشن پکار دی دا دی 624 پکار دی. ٹھیک ہے. نو the weight of a basketball is correct answer is 567 to 624 grams. ٹھیک ہے. اوس تاسو له داسې هم درکولی شي چې ویټ اف ا وومن باسکټبال لکه دا خو مونږ عام باسکټبال خبره وکړه کوم چې یوز کیږي خو که تاسو ته داسې بلینکس درکړي د دې په ځای باندې چې د ویټ اف ا وومن باسکټبال از ډیش نو بیا به ستاسو کریکټ انسر چې وي هغه به وي 510 to 550 ګرام 510 سے لے کر 550 تک. ٹھیک ہے. the main source of vitamin A milk lemon carrot meat milk هم چې دی هغه د ویټامین اس سورس لیکن تاسو ته خبره کې مین سورس نو که مین سورس خبره مونږ وکړو نو هغه دی کیرټ از د مین سورس آف ویټامین اے. د دې نه علاوه د ویټامین اے سورس چې دی هغې کې ایګیالک هم دی. ٹھیک ہے. ایګیالک شو سویټ پوټیټو شو سویټ پوټیټو دا هم د ویټامین اے سورس دی. ٹھیک ہے. بیا ریډ پلم آئل شو ریډ پلم آئل. ٹھیک ہے. نو ریډ پلم آئل دا هم د ویټامین اے سورس دی. پپایا چې دی دا هم د ویټامین اے سورس دی لیکن تاسو که بلینکس ته وګورئ تاسو ته وایي مین سورس جو اہم ذریعہ ہے نو ہے کیرٹ. ٹھیک ہے. نمبر لاسٹ ہارٹ ہیز ڈیش چیمبر دا د هیومن هارت خبره کوي. ٹھیک ہے. ځکه چې فزیکل ایجوکیشن موږ د هیومن دپاره دغه کوو نو هیومن هارت از ډیش چیمبرز نو د دې کریکټ انسرز چې دی هغه دی 4. هیومن هارت چې دی هغې کې 4 چیمبرز مطلب خانې نو د انسان چې ګومړه دی هغې کې 4 خانې دي. اوس که داسې فرض که مونږ والو 2 له پاسه دي 2 upper او 2 lower داسې فرض که مونږ واغستو. ټیک ہے. 2 له پاسه خانې دي او 2 لاندې خانې دي نو سیاد ساتئ له پاسه کوم خانې چې دي هغې ته وایي آرټریا یا آرټریم. ٹھیک ہے. آرټریا یا آرټریم. ٹھیک ہے.
اوس که تاسو ته نومونه درکړي نو بیا به تاسو داسې لیکلی شئ چې آرټریا آرټریم او لوور چې دی هغې ته مونږ وایو وینټریکل. ٹھیک ہے وینټریکل. اوس یو چونکې ښي سایډ یو ګس سایډ نو مونږ چې دی هغه بیا داسې هم کولی شو چې رایټ آرټریم او لیفټ آرټریم. ٹھیک ہے بیا رایټ وینټریکل او لیفټ وینټریکل. نور د دې ډیټیل چې دی هغه مونږ کم جنرال ساينس ام سی کیوز چې دي د بایولوژي هغې کې مونږ د دې ډیټیل کړلی چې آرټریا څه کار دی، وینټریکل او د دې په منځ کې کوم والز چې راځي هغه مونږ انشاءالله تاسو هغه لیکچر وګورئ دا یې تاسو ته بیا کلیر شي. نو ډیرست ویورز مونږ نن چې دی په دې لیکچر کې د پی ټي کم چې فزیکل ایجوکیشن ټیچر وي د هغې موسټ امپورټنټ 25 ام سی کیوز وکړل. امید ساتم چې تاسو به زما ویډیو چې دا خوښه شوي. نو که فرض که تاسو زما په چینل باندې نوي یئ نو تاسو زما چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ، زما ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ. انشاءالله بیا به میلاویږو د فی ټي کم سیکنډ پارټ چې دی هغه بیا موږ انشاءالله کوو. نور 25 ام سی کیوز او دې نه علاوه د ډي ام پارټ 3 هم پاتې دی موږ ته او نور ام سی کیوز هم پاتې دي د ایټا ټیچنګ جابز دپاره انشاءالله به کوو. بیا میلاویږو په نوي لیکچر کې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.